अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। ज़माई इज़्ज़तमंदो उलमाए किराम, तुलबाए किराम, मुसलमानान रुणो स्ता छोड़वान दे ज़माना मख के ज़मंगा गरान और मोहतरम मौलाना मुफ्ती हबीब रहीम से मज़ेदार और खंदवर खबर उकड़े रुस्तबाम ज़मंगा मोहतरम ज़मुंगरोर अल्लामा मुफ्ती मुज्तबा आमिर साहब अगई खबर और बयान कई माचस्ता छुड़वान दे कि मायत मुबारक उलुस्त दायत मुबारका द कुरान करीम द आयातुनो दो किस्मुना जिक्र कई और दो किस्म द मखलूक़ात जिक्र कई। कुरान करीम के आयातुन दी चागा मुहकमात थी और अगेता असलुल किताब लिखीगी उम्मुल किताब। द मुहकमात आयातुना द रब्बी करीम ददी मानाम मालूम वी और ददी मुराद मालूम वी। दुनिया की द तमाम आसमानी किताबुन सरदार कुरान करीम द अकायद व द अहकामातो चिकम पैगाम अगेराउड़ दे नो आगा द मुहकमातुना
او داغي محکمات سره سره د احادیثو د تشریح د رسول الله مبارک الفاظونه معلومي. دویم قسم آیاتونه دي چې هغه متشابهات دي، یای معنا نه ده معلومه، یای لفظی معنا معلومه ده، لیکن داغی لفظی معنا معلومېدو سره داغی مراد نه ده معلوم. دنیا کې حق پرس خلق دي چې هغه حق پرس خلق دنیا کې صحابه کرامونا تابعینونا بیا تب تابعین ائمه مجتهدین وقتاً پا وقتاً راتلل او هر دور کې حق پرستی هغه چې قرآن کریم راخلی عقائد ثابتئی یا احکامات ثابتئی نو هغه راخلی محکمات د قرآن کریم. او په هر دور کې چې باطل پرست راغلي دي نو باطل پرستو متشابهات راغستی دي او دا هغه متشابهاتو نه د الله دین ټوکړي ټوکړي هغه ګرځولې دي. صحابه کرام رالل او صحابه کرامو د الله کتاب راواغس، آغا دا اللہ کتاب چه صحابہ کرام راواغس نو داغی محکمات مخ تکی خودل پا متشابہات و ایمان راڑا خواغی کی گت نولی رب کریم اغیل یولوی مقام ورکو او اغلوی مقام داغ صحابہ کرامو دنیا ومنه تاریخ د صحابہ کرامو گورا انسان حیران شي نران سمر دی شجاعت سمر دے صداقت سمر دے سخاوت سمر دے او عفت او حیا سمر دا. ہر صحابی یو نمونہ دا بہادری تا گوری نو دو عمر تا گورا دا غی ایمان قرآن جوڑ کڑو نو آغا بہادری تا گورا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غبارکی ہوئی قرنم من حدید لا تاخذه فی اللہ لومت لائم. دا خو دا ہر یو صحابی یو صفتو اللہ آغا صحابہ کرام گورا ہر یو صحابی دا غی صفت رب کریم آدھا ذکر کردے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. دو قرآنی کریم انداز دادے چھ دا ہر یو صحابی بارکے رب کریم داوئی زماد محمد دا صحابہ کرامو صفت دادے چھ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. دیدہ اللہ دا توحید بارکے دیدہ اللہ تعالیٰ دا دین بارکے دیدہ اللہ تعالیٰ دا دین او دا احکاماتو پا باب کے دا اچھا نا پروان کے یو دا اچھا دا ملامتنا نیری گی سوک چے سوئی نوائی با فاصحاب محمد یو دا اللہ حکم تکتل او یو دا پیغمبر پاک طریقے تا لیکن دا صفت ہر صحابی کے دے اللہ اکبر لیکن دا صفت حضرت عمر کی نمایاں دے.
هر یو صحابی هغه ته پلار مخې ته راغلی دی او پلار د رب کریم د دین مخالف دی نو هغه پروا نه ده کړې بیا دې ته نه ګوري چې دا زما پلار دی په دې د صحابه کرامو جنګونه ګوادي پلار وجنې او د پلار نه سر قلم کوي ضرور پروا نه کوي د رشتہ دار پروا نه کوي د بادشاہ پروا نه کوي د ډلو پروا نه کوي چې بل طرف ته ډله ډیره ده او دشمن را روان دی هر صحابي بدر صغرا کې د هغې نظاره وګوره کله چې میدان احد کې صحابه کرام په وینو باندې لطپت او سره دي زخمیان دي صحابه کرام شهیدان د وینو لطپت پراته صحابه کرام ستړي او ستومانه لیکن پیغمبر پاک تا جبریل راځي ورته وایي او پیغمبره پاسا کافر بیا رالل او مالا جنگي اتیار نه دی کوز کړی نو تا ولې جنگي اتیار کوزولو ته اراده وکړه پیغمبر پاک صحابه کرامو ته आवाज لګی نو پیغمبر پاک صحابه کرامو ته وایي راځئ کافر بیا رالل آغا صحابه کرام را روان دی د وینو سره او آغا شهیدان پراته لیکن آغا صحابه کرامو ته مخې جاسوس راځي ورته وایي ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم خلق درتا ډلې ډلې راغلي دی او جمع شوي دي د دوی نه ویریږئ خلق راغلی دی ویریږئ ګورې ځان تباه کوئ آغا صحابه کرام هغوی ورله جواب کې وایي حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوکیل منگ لرا اللہ کافی دے و اللہ تعالی زبردست کار ساز دے منگ دے پرواہ نہ کو صحابہ کرام ہر یو صحابی دے خبر مصداقو چے ولا یخافونا لومت لائم زکا د صحابہ کرامو بیعت پدے باندیو مشکات کی روایت رازی صحابہ کرام وی بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلا اللہ ننازع الامر اہلہ وعلا اللہ نخاف فی اللہ لومت لائم منگا در رسول اللہ سره بیعت پدې کړه دې چې موږ به د پیغمبر پاک تابعداري کوو که حکم د رب کریم آسان و نو بیا به هم تابعداري کوو او که حکم د رب کریم ګران و نو بیا به هم د الله او د پیغمبر تابعداري کوو زړمو هغه خبره منلا نو بیا به هم د پیغمبر پاک تابعداري کوو که زړمو نه منلا نو بیا به هم تابعداري کوو او په دې مو بیعت کړی دی چې موږ به د حکمرانانو نه د حکومت د اخیستو کوشش نه کوو د حکمران خلاف به نه راپاڅو د حکمران خلاف به نه جنګېږو دا غی نه به د حکومت اغستلو کوشش نکو داغه مسلمان حکمران گناهګار دے هر څومره او چې مسلمان دے نو داغه خلاف خروج نشتا چې ترا پاسه او نور کې د صحابه کرامو بیعت د رسول الله سره پدې او چې مسلمان گناهګاری ګوره ښا دا نه چې وایي زه مسلمانم خو د قرآن حکومت چې دی نو دا دهشت دی نه دی دی وایي ځان ته مسلمان که دا بیا کافر دی
یا وای زه مسلمانم خو قرآن کریم کې رجم نشته او زه رجم نه منم، دا زندیق دی، دا ملحد دی، دا ګناهګار مسلمان نه دی. یا چراپاسی وای زه پښتو ګټم، پښتو ګټم، پښتو به ډمتوب کې وه، یا به پښتو چې ده نو په ډمو ګډولو کې وه، یا به پښتو په رباب او ټنګ ټکور کې وه. او دا وایي یاره موږ د بابان وسیو، د بابان وسی چې دی نو هغه به څه کوي، د دهشت به خلافي، د وحشت به خلافي او د دوی به خلافي، او طالبان دا په ټوپک راغلي دي نو موږ به د دې خلاف کوو. ستا غونته کې ډېرو کوڅه ډبو کړی دی نو چلو که ته د دهشت او د وحشت خلاف وې نو څه ټایم چې روس راته نو هغه ټایم خو تا د سور انقلاب چغې والې، او هغه ټایم خو ته د روس غلام وې. نو والیا په مشوره راغلو، که هغه په ټینکونو راغلی او پښتانې وجل، او هغه ټایم تا هغه روس ته سلامۍ کولې او هغه پښتانه وجل چې نه نه د پښتو په نوم باندې ډوډۍ خوري، هغه خو پښتانه وجل. بیا چې امریکا راتله او امریکا راتله د هغې سره تمام کفري ممالک راتلل، او کونډې او رونډې یتیمان هغوی چغې والې او د هغوی لاسونه او خپې جدا جدا پراته او بمبارو او کفري میډیا خاموش وه. نو ته هغه ټایم د بابا نوسی نه وي، هغوی په مشوره راغلي وو. پښتون یې مړه خو چې د اسلام خلاف څوک راتلل نو ستا سره ټوپۍ دا یې ملګرې وه، او چې د کفر په حمایت کې څوک راتلل نو ستا سره ټوپۍ د هغوی ملګرې وه. او چې د اسلام حمایت کې یو سړی غیرت کوي، جهاد کوي، نو هغه ستا دشمن دی. ته وی د قرآن دشمن، ته وی د صحابو دشمن، او ته وی د خپل چې کوم دی نو د هغه قام دشمن چې د کوم پښتون نوم دی هغه ستا هغه قام دی خرڅو. دی صرف میلو ته ځان نږدې کوي، قربت حاصلوي. چې میلو راله چې کوم دی نو قربت حاصل شي میلو ته مې، او هغه چې کوم دی نو راله ټیکټ راکړي وبدرېږي، پاس بشي، ټول عمر پاس شوی. الله دا دور دی. پاکستان کې که چا دعوه وکړه، یو خر پیدا شو او دعوی وکړه چې زه خدای یم، که داسې یو خر پیدا شو، یقین ساته چې 15 خره به داسې وي چې هغوی به وایي چې او موږ یې بندیان یو، دا الله دی، دې کې هر څه چلیږي، دې کې هر څه چلیږي، داسې خره به هم پیدا شي. الله وعلا اللہ ننازع الامر اہلا. صحابہ کرام وی منگا بیعت کړه دے د پیغمبر پاک سره په دې خبره چې منګ با حکومت والانا دا غي حکومت ناخلو پاغه کې بعد دا غي سره جګړې نکو. وعلا اللہ نخافا فی اللہ لومۃ لائم. بل منگا بیعت پا دی کڑ دے چی منگ با وعلا اللہ نخافا فی اللہ لومۃ لائم. منگ با دا اللہ دا دین او دا احکاماتو پا باب کے دا اچھا دا ملامتگر دا ملامتیانا نیریگو. دا صفت دا صحابہ کرامو، پا دی صفت باندے صحابہ کرامو دا اللہ دا پیغمبر سر بیعت کرو، او دا یو زبردست صفت تے زمارو. لگون تے تاتا اللہ سے آسان آسان غن تے لفظوں کے وام ماتا گورا، اللہ دے زما دا خبر استازلو تا کزی کی. منگا چی دین نرستو یو، که منگا پٹکے نو نو منگا ایریگو یار خلق بسوئی وګوره زه چې پټکې نوولی دی او زما د تره غزویه کالج کې دی او دا جدید دور دی او هغه د خرې کیزې اچولي دي او کونو ته چې کوم دی نو پینټ پتلونه چوللی او دا چې کوم دی نو کوناټو ته کیزې را ځونډې دي ځکه پټکې وم نو جدید دور والا روشن خیال دا به را پورې خاندي
دا به را پورې خاندي نو دا لرې کو بیا ګیرې ته برش ونیو ولې یریږو یاره جي زه چې کوم دی نو هغه ځای کې وزیرانو سره او غټایټو سره زما ناسته ده نو دا ګیره به داسې لږه غونته کې وړه کړمه ځکه چې غټایټو سره مې ناسته ده او هغوی بیا سړي ته سپک ګوري چونکې دور د روشن خیالی دی دا کم چې ځان ته روشن خیال وایي دا څاروی والله که د څه نام خبرې دله د استنجا چل هم نه ورځي د استنجا چل والا هم نه ورځي په دې موټروی باندې روان ومه یو ځای کې ګاډی ودرېده نو ما له واړه بول راغلو نو ما یې زه به لړ شم واړه بول به وکړم نو هغه کسان ته مې وایې د وړو بولو ځای کم ځای دی نو ما ته یې وې دې پله لاړ شه ګوتې ونیوله چې زه لاړم هلته څه شیزونه توړ غونتې لګېدلي ما چې ورته کتل ما په ړومبي ځل دا شیزونه صحیح کړم داسې توړ غونتې لګېدلي وو نه د لاس وینځلو څه څیزونه او زه ته حیران ګورم چې دلته خو دا لګېدلي چې د هغه وړو بولو کولو ځای کم ځای دی نو بس کتل مې چل نه راته اوس چې ده راته کم ځای وښونه چې دا پینټ پتلون والا راغله نو هر یو به په ولاړه باندې ودرېده او هغې ته به نیغ ودرېدم هو دا ده خو تا ته بیا لاړم نو چې ته مې باتروم وکړه تا خوا لاړم هلته مې واړه بوله کړه دا څاروی حضرت عمر وی ما چې د کله نه اسلام قبول کړی دی ما په ولاړه باندې میتیازې نه دي کړي رسول الله مبارک د هغه دستور او معمول دا و چې هغه به میتیازې واړه بول دا په ناسته باندې کول او د زمانې جاهلیت کې په ولاړه باندې و کله چې رسول الله مبارک دا دستور قائمول شروع کړه د ناستې د میتیازو نو هغوی به خاندل وی یبولو کما تبول المرأه وګوره د ښځو په شان میتیازې کوي میتیازو ته کینی ځکه زمانه د جاهلیت کې دستور دا و چې هغوی به په ولاړه باندې میتیازې کولې نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پورې باغی خندا کولا ټوکی او استهزاء به کول وی یبولو کما تبول المرأه بار کیف یو د نوې زمانې روشن خیال دا جدید تعلیمی یافتہ کم تعلیم سو کم موضوع مانا اکثر داسې شي چې زه په یو طرف روان شم خو چې منځ کې دا شیونه راځي نو ماله بیا بل خوا لاړ شي خوئی شاعر اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ آغا تعلیم چې د الله نه یو سړی لرې که پیغمبر ته هیر که دا خو تعلیم نو آغا تعلیم چې هغې د الله احکامات هیر کړه دا خو تعلیم نو آغا تعلیم چې هغې د پیغمبر پاک اخلاق هیر کړه دا خو تعلیم نو بار کیف عرض می دا کو منگا او تا چې نن سبا احکامات الهیه پرېږدو د هغې وجه دا ده چې نوی دور راغلی دی او هغه نوی دور ما او تا کې د ملامتګر د ملامتیا یره پیدا کړې ده هغه وایي یره جي اسلام او مدرسې څه وکړه هغې وایي انجینیر ورنکړه دا یو د هغه شي ځای نه و چې د هغه بیان چلیږي دا جدید تعلیمي یافته چې څومره دي دا ځان ته چې انجینیر وایي دا ځان ته چې ډاکټر وایي دا ځان ته چې روشن خیال وایي دا هغه روشن خیال او د تعلیمي یافتهو چې د قرآن کریم نه هغوی لرې دي د هغې ټولو ذهن دا دی دنه که تا ووایي چې یاره جي
ستا میډیکل سنټر چې دی نو څومره حافظان پیدا کړل دی به وایي چې دلته کې خو ډاکټران تیارېږي دلته خدا چې کم نه نو دا تیارېږي دا نو ته د مدرسې نه د روحاني علاج نه د ترکاڼ تمه څنګه کوي چې دی به ماله ترکاڼ راکوي چې کرنډۍ به څنګه چلیږي او دارنګې چې کم نه نو نقشه به څنګه جوړېږي انجینیر به څنګه راځي دا تمې مانه څه لګي بل درته دا وام دا سیاسی تګو دو چې کله نه پاکستان کې ډیر شوی دی او ډیر دی دا اول ورځې نه نو دې د خلکو په ذهنونو کې دا واچول چې یو به ځان له داسې یو سوټ بوټ غوندې واسکټ پیدا کې او بل به چې کوم دی نو داسې یو کاټن جوړه دوه درې پیدا کړي او هغه به نوي تازه تازه پرتي او بیا چې راځي هر ځای ته نو د دروغو عادي به کې د دروغو عادي به کې او دکه دروغ به وایي چې کم ځای کې ودرېږي نو هلته به دروغ وایي نو دې زمونږ په دې ذهنونو کې دا کینول د دې دروغو سیاست د منافقت دی سیاست دا زمونږ ذهنونو کې کول چې طالب څه وکړه مولا څه وکړه مدرسې څه وکړه بیا چې زما استاد دی سره لږ میل میلاپ راځي نو ما ورته احساس کمترۍ کې مبتلا شو او احساس کمترۍ کې مبتلا شو نو موږ بیا احکامات پرېږدو پټکې لرې کو ټوپۍ لرې کو ګیره باندې بیا راته ځان لږ بد ښکارېږي چې یاره جي زه غټایټو سره کېدم دا وګوره دا خانانو څه بل شان طور طریقې دي زه به دی سره د ملک ځان له طور طریقې دي د سیاسي لیډر ځان له طور طریقې دي نه 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 صحابه ماشاءالله هغه چې کله رالل بخاری جلد ثانی کی روایت راځي مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ بادشاہ دربار ته تللی دی کپړو کې هم پیوند دی آی آی کپړو کې هم پیوند دی د تورې سر هم مات دی د تورې سر هم مات دی او قالین مزیدار خور دی مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل آس پر روانه کړی دا او قالین د بادشاہ باندې تړي قالین د بادشاہ باندې تړي پروا نه کوي هغه ورته وایي یاره جي که پیسې پکاري پیسې به درکو نور که څه پکاري خوراک وغیرہ امداد به وکړو دا به وکړو مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله دا تقریر خلاصیږي مغیره ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کوي ورته وایي کنا فی جهد و بلا منګه مشقتونو مصیبتونو کې پراتو الله احسان وکړ زمنګ سرونه ګټو لوټو تخکته شو شجر حجر تا الله محمد رسول الله من کراو لګ زمنګ سرونه راو چت کړه او یو الله ته سر په سجده کړه او بل الله احسان وکړه منګ خوراک سو صرف کجوره و داغه اډو کی دا به من چوپل را چوپل نن د الله احسان دی من دیل را غلیو چې من داتا ته پیغام د الله ضرور سو دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا اسلام دا دعوت قبول کا من دیل راغلیو وی کزدا نکوم وی پدی تورا بدر سره جان دا صحابی دے کنا یریږي نه چې یار خلق به وای چې وګوره دا شلې دلې کپړې چې دلې دی او دې چې کم نن داسې بادشاہ دربار کې خبره کوي د جابر رضی الله تعالی عنہ واقعه مشهور ده دا صفت په هر صحابی کی نمایاں دے ہر صحابی کی دا صفت موجود دے جابر رضی اللہ تعالی عنہ چکل حبش تا لار ہجرت ہوکر کافر مشرکین دلتے نمات کئی آغور پس لارل حبش تا او بادشاہ تے دروغ و شکایتوں کا دی حضرت عیسیٰ نمانی دی چھ دینو دا حضرت مریم گستاخی کئی دا کئی اگدا واقعہ دا ز شاٹ اشارے کوم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دا صفتو چو ولا یخافون فی اللہ لومت لائم اغد رسول اللہ سر بیعت پدی کرو چو وعلا اللہ نخاف فی اللہ لومت لائم بیعت پدیو اللہ بادشاہ را گفتی دی نجاشی تپوستی کئی
او هغه رښتیا وایي د محمد رسول الله پیغام پیش کړی دی لوم بنې د الله توحید او بیا ثانیا د محمد رسول الله رسالت پیش کړي او کله چې هغه تپوس کړی د حضرت عیسی باره کې تاسو وایي نو هغه سوره مریم شروع کړی دی دا نوې راغلی دی دا چې سوایي زمونږ دغه عقیده ده دا پروا نشته چې د بادشاه دربار کې ولاړ دی او د بادشاه دربار کې هغه خپله خبره بدله کړې ده صحابي دی د بادشاه دربار ته روان دی چا ورته وی یاره جی دا پنسي دی لږې ډېرې اوچتې دي منګه د بادشاه دربار ته ځو که نه نو که دا پنسي دی داسې لږ غونته کې ښکته کړې که نه اوس هم دا خلک چې داسې ګرځي را ګرځي نو نوی پیشن راوته دی بیا چې د مونځ ټایم راشي وایي پنسۍ مې پلیتې دي پرتوګ مې پلیت دی ولې اذان پسې خپو کې راکاږي د پیغمبر سنت خدا نو د پیغمبر سنت خدا نو بار کیف هغه ورته وایي دا پنسۍ به داسې لږ غونته کې ښکته کو هاي د پیغمبر صحابي جواب سو ورکوي ماشاءالله ماشاءالله قرآن و انترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهذه الحمقه دا د دنیا په نشه کې مست پراته بیوقوفه چې آخرت نه غافل دي من به د الله د پیغمبر سنت د دې بیوقوفو دپاره پرېږدو د بادشاه دربار کې هم پروا نه کوي نن زمونږ خادي هغه په د اغیارو په طریقه باندې کېږي وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود غمو دا اغیارو پا طریقہ کل سلوی اختدا کل درم دا کل جمع دا کل کلیزہ دا کل دا پیغمبر صحابو درم کڑی دا تخصیص دا خیرات کل کڑی دے نیدے کڑی کل زما پیغمبر دا جمع شپا خاص کڑی دا دا خیرات دا پارا نیدہ کڑی کل زما پیغمبر د کال شپه خاص کړی دا نه دا کړی کله دا کړی دی چې ال خیرات کې بد کټ خوا کې سنډا لاله نه دې حلال کړی دا طریقه خود هندوانو دا طریقه خود هغه موږي او د مودي وا دا هغه هندوانو طریقه وا دا خود پیغمبر پاک طریقه نو او دا خود صحابه کرامو طریقه نو وا نو دیو یره چې سچلو کو خراته پتا دا چې دا ناروا دي دا خالق مون پری دغه داسې نه ده خلق مون پری دي نه دی خو به پلار مړ پروتي ا دی خو به سنډال علی ولکه چې د پلار واده ده لکه چې د پلار واده ده او خصه پاسو تر یسوکو صحابه کرامو در پیغمبر پاک طریقہ او دا اللہ دین راغستو پاگی کی دا چا پروا نکولا بارک افرازا آغا صحابہ کرامو تو گورا آغای وی زمنگا بیعت دا پیغمبر پاک سرپ دے دے چھ منگا بعد اللہ احکاموں کے دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر طریقہ کے لا نخافو فی اللہ لا نخافا فی اللہ لومت لائم لیکن حضرت عمر تو گورا نو حضرت عمر کی دا صفت ٹولو کی بیان نمایا دے زکا دا غبار کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرنم من حدید
لا تاخذه فی اللہ لا تاخذه فی اللہ لومۃ لائم. وی حضرت عمر خود اوسپنې او خکر د خکر دا الله د دین په باره کې د ملامتګر ملامتیای نه نیوي، پروام نه کوي، پروام نه کوي. حضرت عمر دا ډېر ناشنا صحابي دی د پیغمبر پاک. پیغمبر پاک وایي شیطان په هغه لاره باندې نه ځي په کومه لاره باندې چې حضرت عمر راځي. دغه حضرت عمر 20 رکعاته تراویح کړې وې. ښه پوه شوې؟ دا د نن زمانې شیطانان وایي 20 رکعاته تراویح څه دي؟ بدعت دي. ورته وایه سور رومیال او د بډې مره اوږده ږیره به دې وه او په هغه شیطانانو کې به دې منډې والې، خو کاش چې نن حضرت عمر نشته. حضرت عمر به یو طریقه راوښکلي او هغه به بدعتي، هغه به بدعتي. یو ما صاحب راته ملګری و، ما ورته وی دی محراب ته زما مخکې شه، جمع راکا، طرف والدینو کا، تا آمین بالجارو کا، او رف والدین او آمین بالجارو کا، او زبا در پسی اولارم زینکو تزان تالی حدیث وائی وی که زد حدیث دشمن نیم، لیکن کچر تا داوے چه آئمہ کرامو پسے یا صحابہ کرامو پسے بکواس نو ساتا بیا به زما استا دشمنی دا هغه ټیم نه. څه وخت پسې وی یاره جي حضرت عمر خپله 20 رکعاته تراویح ته بدعت وایي. هلکه ته د بدعت په معنا پوهېږي ابلیسه؟ نعمت البدعة هذه، تا ته د سنت معنا نه ده معلومه، د بدعت معنا نه ده معلومه. حضرت عمر په کومه معنا وایي، ته په کومه معنا وایي؟ پوهېږي نه؟ لغوی او اصطلاحی فرق نشي کولی. بیا وی یاره جی احناف هم امامان منی او شیعگان هم امامان منی. نو شیعگان څنګه امامان منی؟ هغوی امام له مرتبه د خدای ورکړې ده، او ائمه احناف شوافع او حنابله او موالک چې امامان منی نو هغوی یې څنګه منی؟ ظالمه د خدای ستاتم خلاصې نشتا. کوسه په کوسه قدم په قدم تقلید کې، خو صرف دومره ده چې د خیر القرون د خلکو یې نه کې د هغې دشمني او د خلفو یې کې، د خلفو یې کې دا نوم د احادیث ورکول د حضرت عثمان دشمنی یا د حضرت عمر دشمنی او یا د امام ابو حنیفه دشمنی. یاد ساتا دا قرآن و سنت نہ دے. حضرت عمر و بار کے عارض میں کہو کلچ صحابہ کرام اول طبقہ ای قرآن راواغس نو حضرت عمر تگور دا غبارہ کے پیغمبر پاک سوئی، عثمان تگورا. اللہ مشکات کے روایت نور کتابونو دا حدیثو کے رازی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناستے، صحابہ کرام راضی پیغمبر پاک د خپل ناست کیفیت یو شان ساتل دی او چې کله حضرت عثمان راغی نو حضرت عثمان چې اجازت وغوښته، نبی علیہ السلام ورته وایي چې صبر وکړه. عثمان ته وایي عثمان چې کله راته نو نبی علیہ السلام لږ داسې د ناستې کیفیت بدل کو، ډیر بل شان کېناست. الله حضرت عائشہ تپوس کئی نور صحابہ راضی تو د ناستې کیفیت نه بدلے سو جدا. پیغمبر پاک وئی الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، زولی دا آغا سڑینا حیاء نکما
چې د کم سړی نه حضرت عثمان نه ملائک حیا کوي آغا عثمان دا باز زبرګانی کنه د چې مخلوق کتاب ویني نو نږدې راشه او دا الله کتاب په بیانې کې دی وته نه داسې تختی ته وای کې نه کچتا تندر د اسمان راځي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قرآن راغسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وی یا ورځ چاته وی دا الله کتاب را اخلا دا الله کتاب وایا نو هغه ته ویره جی زړه صفا پکار دی اکثر دا اوسم دا باز مړ پرید درسونه منځونه او دا پرید دا زړه صفا پکار دی اوسم خلک وای کنه حضرت عثمان ته چې کله دا وې عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر ناشنا جواب ورکړی دی او ورته وی لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله که زمون زړونه پاک وې نو دا بچری د الله د کلام نه ماړ کېده دا بد الله د کلام نه چری نه ماړو خو زمون زړونه چې دا ګند دي دا الله د کلام نه ماړ شوی دي چې ماړ دي د الله د کلام نه نو دا ګند دي د علامه دا پاک زړه چې دی نو هغه به د الله کتاب راغستی وي او د الله کتاب دا به د هغه پیغامي هغه وګوره هغه صحابه کرامو ته وګوره اسید ابن خضیر رضی الله تعالی عنہ ته وګوره بخاری کی روایت راځي هغه چې با کله سوره کهف لست حضرت اسید رضی الله تعالی عنہ بارنا د وریز شان یو چھتری غنتی برالا او بخاری کے رازی دا بملائکو تستمع لقراءته دا اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالی عنہ اغا قراءت تبی غوکی خدا و اغا بے اوریدے اغا آیاتنا چه اغا بلستل آبے اوریدل اغای محکمات راغستیو دا اللہ تعالی دے کتاب و پاغی عمل کرو عمران ابن حسین بارک رازی آدیسو کی چه عمران ابن حسین با پلار باندے روانو ملائکو ورطا سلام کو السلام علیکہ یا عمران عمران سلام دی پتا باندے سلام بکو آغای باندے عمران ابن حسین باندے ملائکو دارنگی بخاری کی روایت رازی مسلم کے عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ اسید ابن خضیر یورز شپرا غلیدا تک تورا تیار شواو دا لگنا وقت شو دی مجلس در رسول اللہ کی ناستی مجلس در رسول اللہ کی ناستی نا وقت شو دے چکلا مجلس در رسول اللہ نا رخصتی گی تیار دا لار نخ کاری گی دا اسمان دا طرفنا یو رنا رازی آغا رنا دا اسمان دا طرفنا رازی او دی دوارو نمخ کے روان دا او دی تلار خی چکلا جدائی را لاولاری جدا کی گی دا یو کوری یو طرف تا او دا بل کور بل طرف تا رنا دو زائے کی گی دا صحابہ کرام دنیا کے معزز ولیو دی در رب کریم کتاب راغستے ہو حضرت سفینہ مشکات کی روایت رازی قاصد او غلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کی روایت رازی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان نے زمرے راوزی زمرے شور جوڑی غوگونے لکڑی دیو دام لیتا زان تیارے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطناشنا خطاب کئی ورطوئی انی مولا رسول اللہ خبردار گورز قاصد در رسول اللہ ما غلام در رسول اللہ آغا ازمرے خپل اللہ کئی خکتا کئی یو دام لے کیفیت ختم یو دا حضرت سفینہ نمخ کے روانی گی
دا حضرت سفینہ نه مخکې روانېږي او مخکې ځي دا موږ له راکړي دي هغه محمد رسول الله دا هغه مدرسې او د محمد رسول الله صحابه قرآن راغستو ځکه خو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ اغویو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر صحابہ کرام عزت تو گورا حضرت زنیرہ یا زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکینو اغیرہ گیرہ کڑی دا ورطوی شابہ اسلام نبا روگردانی کے دا محمد رسول اللہ غلامی دو قرآن غلامی او داغی تابداری نور بنکے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی چرنا دا سکی دے نشی اللہ اغی وہی تر دی پوری چی داغی دسترگو نظر لار داغی سترگی رندیشوی مشرکانو خوشحالی شروع کړه ها لات بابا ورل ټکر ورکړه او غزا ابي ول ټکر ورکړه کنه اوسم دا مشرکان دغه سي چته موحد باندې تکلیف راشي نه دای خوشاله کی د مخ کو رزو کې زمونږه مفتی ولی الرب سے سبازی اداروی جنسو چت که د شکوکو بنیاد باندې نو دا غزای مولیان ډیر زیات خوشاله روشن خیالم ډیر زیات خوشاله روشن خیال دارنګ چې دی نو داس برګان مرګان دا چې دین من سره کار نی خود دین په جامه باندې ټول عمر دنیا ګټلی نه بے حیا نایم خوشاله کوله کله به یو پراپګاندا کله بل پراپګاندا یو پکې وی هغه غلره ټول بدعتانو دا غلره خو په کور کې دی نو هغه ته خو هغه ټیم ما ډېر خطرناک ټکې ویلو هغه اوس دې ځای نشم ویلی ما دا ولا پیغام ورسو دا خوشحالیږي په موحد چې تکلیف راشي نو دی وی وګوره کنه باباګانې نه منل څنګه ټکارې ورکړه دا مشرکینو په خوا نه را روانه طور او طریقه ده یورانی منل خیال دی نه ورکړه ټکاره کنه سړیا تا نه دی ویلی پیغمبر پاک وی اشدهم بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه سخت تکالیف چې راځي نو په انبیاء کرام راځي او بیا چې د انبیاء کرامو سره څوک ډیر مشابه وي د هغې په طرز او د هغې په نقش قدم رواني تکالیف به په هغې راځي ښځې نه بوځي څوک جیلونو ته په هغې تکالیف نه راځي دریم ډلې والا صنف نازک هغه څوک چې کمدنو نه بوځي تکالیف پاک پرستو راځي او دا خو یو تکلیف دی زمن د رب کریم سره لوز دی وعده د الله چې ستا په لاره کې هر قسمه تکلیف راشي الله موږ ورته هسکه غړی یو موږ ته استقامت نصیب کړي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون د خلکو دا خیال دی چې موږ به ایمان کلمه وو په موږ به تکالیف نه راځي دا خیال دی خطا دی ام حسبتم
ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. دا الله مجاهد او صبرناک ندی جدا کړي او تاسو به دا خیالي چې جنت ته بلاړ شو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تکالیف برازی او د نن دور سره په دې ټیم کې د علماء کرامنا شریعت مطهره مطالبه کوي. زه علماء کرامو ته دا پیغام ورکوم د هر څه نه بالاتر، د هر سوچ نه بالاتر، د هر تنظیمی سوچ او د هر ډلې د سوچ نه بالاتر یو پیغام ورکوم. شریعت مطهره دا مطالبه کوي چې د الله توحید خالص بیان کوي. ګینه سبا به د الله قیامت کې د الله دربار کې مختورون لاړي. نن توحید تا هر کوسه محتاج ده او توحید لاړ دفن شو. د توحید شدایان او د توحید فدایان نن اغنشتا. توحید نه بیانېږي، تش نوم د توحید پاتې دی، توحید خالص. دویم شریعت مطهره دا مطالبه کوي چې د الله تعالی د پیغمبر د رسول الله مبارک سنت دا پیغام دنیا ته شریعت مطهره مطالبه کوي دا دنیا ته ورسوي. هغه پیغمبر چې د تمام انبیاء کرامو سردار، هغه پیغمبر چې د تمام انبیاء کرامو کم کتابونو چې دا غي د کتابونو سردار چې پر نازل شوه دی، دا هغه پیغمبر سنت هغه دفن پراته دي د يهودي طریقه د نصرانی طریقه اگر اغسته شوه دا. شریعت مطهره مطالبه کوي چې پیغام د سنتو دا دنیا ته رسول غواړي. او دریم شریعت مطهره مطالبه دا کوي چې دا الله د پیغمبر په ناموس باندې چې ګستاخان را پاسی داغه خلاف ودرېږي. دا د شریعت مطهره مطالبه ده او په دې دور کې خصوصا د علماء کرامو د مسلمانانو نه عموما ده. هر یو سړی را پاسی د پیغمبر ګستاخی کوي. کله مولا مټکی کې را پاسی او بیا بل خنزیر را پاسی داغه تعویلونه کوي او هغه غول خوړلې دي د پیغمبر ناموس خلاف لګیا دی او هغه تعویلات او تعبیرات کوي د دغه خلاف. او هر هغه سیاسی چې د پیغمبر خلاف هغه د پیغمبر ګستاخی کوي او د پیغمبر د میشن دا شریعت مطهره مطالبه کوي د دې خلاف ودرېدل غواړي. سلورم شریعت مطهره مطالبه کوي چې په صحابه کرامو باندې غیرت کول غواړي. د صحابه کرامو باندې غیرت کوونکی ختم شو. کله روافض را پاسی د صحابه ګستاخی کوي، کله یو سیاسی او بل سیاسی را پاسی او شیعه کوڅه په کوڅه باندې راغی. مسلمان دی غستره چې دا زما لیډر سوی نو زباله سوام، زما قائد سوی نو زباله سوام، زما سیاسی لیډر زما بل لیډر سوی. د صحابه کرامو په ناموس باندې غیرت کون کی دفن شو. نشته د صحابه کرامو په ناموس درېدون کی. دا د یقیني وام چې سبا د الله دربار کې با د توحید تپوس کیږي. تا سره توحید دی او تا سینه کې دفن نیولې دی، تا سره سنت د رسول الله دی، تا سینه کې دفن نیولې دي، تا سره چې کوم نه غیرت نشتا چې په صحابه کرامو په پیغمبر پاک وکړي شي. زما عزت مندو بل شریعت مطهره مطالبه کوي دا الله نظام بالکل برملا وغواړي. نه منو موږ د برطانیې نظام، نه منو. تاسو یې منئ؟ وای مړه قسم دې که چا مړه کړی مړېږئ به په خپله نیټه باندې. نه منو موږ، نه منو د امریکې نظام، موږ نه منو د یورپي ممالکو
کفري نظامونه او کدلتا د یورپ یو غلام د یورپی ممالکو د امریکای ایجنټان راځي که په کم صورت کې راځي موږ نه منو د هغوی نظامونه زموږ مطالبه دا ده چې خلکه چې تاسو صاحب اقتدار یا وی یا موسرسی موږ تاسو ته دا وو شریعت محمدی قانون الهی نافذ کړئ مطالبه کوي مسلمان اوده او مسلمان خوب کوي د الله د پیغمبر صحابه سره د الله قرآن سره د الله قانون سره ټوکی شروع دي څه ټوکی نه کیږي برطانیه نظام پاس کی پاغي څوک اعتراض حق نه لري الله را لېږلی قانون د هغې خلاف بک بک کی ستای سملی پاس کو داغی خلاف څوک نه راوچتیږي څوک اعتراض نشي کولی زما رب را لېږلی نظام ته څه شی ستا به څه تعلیمي ستا به څه لیډري چې ته زما د رب په قانون باندې اعتراض کې د هغې خلاف را پاسې کله وایي رجم نشته کله وایي دا سزاګانې غله نشته کله وایي زنایله نشته کم ملک د چې پاغې کې غله سزا نشته خو د الله د طریقې نه بغیر طریقې ورکوي پاغې څوک اعتراض نه کوي کړی دی چا ولې امریکا کې غله سزا نشته شته که نشته برطانیه کې غله سزا نشته دوبۍ کې نشته هر ځای شته چا په اعتراض وکړه الله وایي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما چې تی پیدا کړي ستا پلار پیدا کړی دی دنیا پیدا کړې ده پوچې وې لوی کړي او لوی سنډه دلې جوړ کړ نن سنډه ترا پاسې د الله په نظام اعتراض کې ته څه شي دا دومره تکبر د کم ځای نه راغی عرض مې دا کو د شریعت مطهره مطالبه دغه خبرې دی بار کیف قرآن چا راواغس هغوی کوم ځای ته الله او رسول او په هر دور کې چا چې قرآن راغسته و معزز و چا چې قرآن راغسته دی معزز به وي چا چې قرآن راغسته معزز به وي الله دې موږ د قرآن او د سنت تابعدار وګرځوي یو ټکی درته اخر کې بل کوم د قرآن او د سنت غلامي دا نه ده چې ته د صحابو ګستاخ شي د ائمو ګستاخ شي او نوم د قرآن او د حدیث اخلي دا ډېر خلک راوتلي من قرآن او سنت او قرآن او سنت او چې چرته نه په ټکي نه پوهېږي د شد نه په بد نه پوهېږي زه د قرآن تابعداري کوم د قرآن تابعداري نه کوي د موس په بهانه تاریخ خوري ګوره هغې خلکو نام ځان وساتئ چې د ائمه کرامو قرآن هغه دی خبر اوږده شوه لاړه ګینې ما تاسو ته وې هن ام الکتاب زه دې له راتلم محکمات خلکو پرېښودل متشابهات یې راواغستل نوم د قرآن او د سنت اخلي دا اتباع د قرآن او د سنت نه ده بار کې قرآن کریم چې چا راغستی و صحابه تابعین تبع تابعین د هغوی په نهج باندې قرآن او سنت راغستل زما عزتمندو زموږ تابعداري چې د هغوی شوه نو زموږ کامیابي ده او که چېرې زموږ تابعداري د هغه خلکو نه نو زما عزتمندو بیا به خرابېږو الله دې زما او ستا هر قدم د قرآن او د سنت تابعدارۍ کې راولي او الله دې دا ځای په قرآن او سنت همیشه آباد لري نن زمونږ ابتواري درس مو بس نن دا پروګرام دی دا هغه درس شو نو ښایسته پروګرام روان دی خوځئ به نه انشاءالله میلمانه به راځي هغوی به تقریرونه کوي الله دې دا جومات همیشه په قرآن او سنت آباد وساتي چا چې دې کې مرسته کړې ده هغه هم او خصوصا دا چې په کوم نوم باندې دی د محمد لبیب الله دې د هغوی درجات بلند کړي او الله دې د خپل والدین دپاره لویه ذخیره وګرځوي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم